بسم الله الرحمن الرحيم. قوله والصلاة هي بمعنى الدعاء أي طلب الرحمة، وإذا أسند إلى الله تعالى يجرد عن معنى الطلب ويراد به الرحمة مجازا. فدي قوله كي دشارح دو غرض دي. غرض اول د صلات معنی لغوي ذکر کړي. غرض ثانی یو اعتراض او د هغې نه جواب ذکر کړي. اولنی غرض دا دی چې د صلات معنی لغوي په اعتبار د منسوب الیه سره مختلف ده. یعنی د صلات مختلفې معناګانې. کله چې د صلات نسبت بندګانو ته وشي نو مراد به د دې نه دعا وي. کله چې د دې نسبت باری تعالی ته وشي نو مراد به د دې نه رحمت وي. او کله چې د دې نسبت ملائکو ته وشي نو مراد به د دې نه استغفار وي. او کله چې د دې نسبت وحوش او طیور ته وشي نو مراد به د دې نه تسبیح او تهلیل وي. د صلات نسبت چې کله الله تبارک وتعالى ته وشي مراد به د دې نه رحمت وي. د صلات نسبت چې کله ملائکو ته وشي مراد به استغفار وي. د صلات نسبت چې کله عبادو ته وشي مراد به دعا یعنی رحمت غوښتل وي. او کله چې وحوش او طیور ته وشي نو مراد به د دې نه تسبیح او تهلیل وي. نو د صلات مختلفې معناګانې ذکر کړي چې د صلات یو معنی رحمت ده، یو معنی استغفار ده، یو معنی دعا ده، یو معنی تسبیح او تهلیل. نو دا په کومه معنی کې حقیقت ده او په کومه معنی کې مجاز ده. په دې کې مختلف اقوال دي. یو قول دا ده چې دا په معنی د دعا کې حقیقت ده او په دې نورو معناګانو کې مجاز ده. بل قول دا ده چې دا مشترک ده په اشتراک لفظي سره. د شارح رجحان اولنی قول ته ده. نو ځکه هغه د دې صلات معنی ذکر کوي چې دا په معنی د دعا راځي. والصلاة هي بمعنى الدعاء، دا په معنی د دعا کې ای طلب الرحمه یعنی رحمت طلب کول. وإذا أسند إلى الله تعالى د دې ځینې دویم غرض ذکر کوي او دا د یو اعتراض جواب دی. اعتراض دا دی چې د صلات معنی تا وکړله چې دعا ده. دعا وی رحمت غوښتل. نو کله چې د صلات نسبت واجب تعالی ته وشي او د صلات معنی حقیقی خو دعا ده نو ذهن ته به دا سوال لازي چې دا واجب تعالی د بل چانه رحمت طلب کوي. نو واجب تعالی به محتاج شي او واجب تعالی خو
د احتیاج نه پاک دی. سوال ته وکړئ. ګوره تاوی د سوالات معنی د دعا. نو چې کله د سوالات معنی شو دعا دا وی رحمت غوښتلو ته، نو معنی به دا شي چې واجب تعالی چې کله صلات وی رسول الله نو دی به د بل نه رحمت غواړي، نو دا خو واجب تعالی به محتاج شي غیر ته، او واجب تعالی خو د احتیاج نه پاک او منزه دی. نو شارح په دې عبارت سره واذا اسند الى الله تعالی په دې عبارت سره شارح دغه اعتراض جواب ورکړي. د شارح دا جواب بنا ده په صنعت تجرید باندې. صنعت تجرید دې ته ویل کېږي چې لفظ د بعضی معنی نه خالی کړل شي، خلو اللفظ عن بعض المعنى. ټیک ته چې د صلات معنی خو طلب رحمت او دعا ده، خو دلته په دې کې تجرید کولای کېږي او دا د طلب د معنی نه خالی کولای کېږي او صرف رحمت به مراد وي مجازا نه. واذا اسند الى الله تعالی او کله چې د دین نسبت وشي واجب تعالی ته، یجرد عن معنى الطلب دا به خالی کولای کېږي د طلب د معنی نه، ويراد به الرحمة مجازا او مراد به په دې سره رحمت وی مجازا. دلته یو بل اشکال لازم، هغه دا دی چې رحمت وی رقة القلب ته، او رقة القلب قلب غواړي، او قلب دا یو اندام دی او یو مادي سیز دی، او هر مادي سیز هغه حادث وي، او واجب تعالی د اعضاء او جوارح او د حدوث نه پاک. سوال آسان. ګورئ رحمت وی رقة القلب ته، د زړه نرموالی ته. الله تعالی د اعضاء او جوارح نه پاک دی، نو د رحمت معنا هم نه ټیک کیږي. نو د دې جواب دا دی چې کله د کیفیات نفسانیو نسبت باری تعالی ته وشي، نو د دې نه به مراد غایات وي، او د رحمت غایه هغه احسان دی. نو دا په مجاز کې مجاز وشو. ويراد به الرحمة مجازا او مراد به په دې سره رحمت وي مجازا. دا په دې قوله کې دوه غرض متن ته وګورئ. والصلاة او صلاة سلام دی وی علامن په هغه هستی باندې ارسله چې لېږلی دی الله تعالی هغه لره هدن هادي لاره ښودونکی. قوله على من ارسله په دې قوله کې د شارح درې غرض دي. اولنی غرض د یو اعتراض مقدر دو جواب ذکر کوي. دویم غرض هغه هم د یو اعتراض مقدر دو جوابونه ذکر کوي. دریم غرض اشارتن د رسول او د نبی په منځ کې فرق بیان. اولنې غرض دا دی چې د یو اعتراض مقدر دو جوابونه ذکر کړي. اعتراض دا دی چې د داسې ووایي چې والصلاة والسلام على من ارسله، نو د داسې ولې ونه وي چې والصلاة والسلام على محمد، یعنی د تصریح په نوم مبارک
د حضور علیه الصلاۃ والسلام ولې ونه کړه؟ نو د دې نه دی دوه جوابونه ذکر کړي. اولنی جواب دا دی لم يصرح باسمه عليه السلام تعظیما واجلالا له. تصریح ونه کړله په نوم د حضور علیه الصلاۃ والسلام باندې د وجې د عظمت او د اجلال د هغه نه. زمونږ په عرف کې د لوی شخصیت نوم اغستل بې ادبي ګڼلی کېږي چې هغه ته په نامه خلک نوم اخلي، بلکې د هغه د ادب نوم ذکر کولی کېږي. نو د حضور علیه الصلاۃ والسلام عظمت خو د هر مسلمان په زړه کې وي، او ماتین لوی شخصیت دی، هغه هم د حضور علیه الصلاۃ والسلام د عظمت د وجې نه د هغه په نوم باندې تصریح نه ده کړی. نو دا جواب شارح ذکر کړو د دغه اعتراض دپاره چې تصریح نه ده کړی په نوم د حضور علیه الصلاۃ والسلام باندې تعظیما د وجې د تعظیم او د عظمت و اجلالا او د لویی د هغه، یعنی د هغه د لویی او د تعظیم د وجې نه د هغه په نوم تصریح نه ده کړی. سوال: نو د الله تعالی په نوم باندې ولې تصریح وکړله؟ مخکې وی الحمدلله، نو هلته به هم وصف ذکر کړی وی کنه. جواب دا دی چې نوم ذکر کول اصل دی او نه ذکر کول دا خلاف اصل دی. اشکال په اصل باندې نه، په خلاف اصل باندې. وتنبيها على أنه فيما ذكر من الوصف بمرتبة، دا دویم جواب ذکر کړي چې مصنف او ماتن د حضور علیه الصلاۃ والسلام په نوم مبارک تصریح نه ده کړی د دې وجې نه چې تنبیه کول مقصود دی په دې خبره باندې چې دا کم وصف په متن کې ذکر کړلی شوی دی د حضور علیه الصلاۃ والسلام چې وصف رسالت دی. حضور علیه الصلاۃ والسلام په دې وصف کې داسې مرتبه ته رسیدلی دی چې ذهن سبقت د دې وصف نه بل چاته نه کوي مگر حضور علیه الصلاۃ والسلام. یعنی حضور علیه الصلاۃ والسلام په دې وصف رسالت کې داسې مرتبه او درجه ته رسیدلی دی چې کله هم دا وصف رسالت ذکر شي ذهن سبقت په حضور علیه الصلاۃ والسلام ته کوي، او ذهن سبقت حضور علیه الصلاۃ والسلام ته چې کوي نو دا وصف رسالت په منزله د علم ګرځېدلی دی. د دې وصف نه ذهن سبقت حضور علیه الصلاۃ والسلام ته ولې کوي؟ وی ځکه چې کله یو وصف یا یو څیز مطلق ذکر شي نو مراد به د هغې فرد کامل وي، او حضور علیه الصلاۃ والسلام د رسولانو فرد کامل دی. نو د دې وجې نه ذهن سبقت فورا حضور علیه الصلاۃ والسلام ته کوي. نو دا دویم جواب شو. وتنبیها او د وجې د تنبیه کولو نه علا په دې خبره باندې انه چې بېشکه د حضور علیه الصلاۃ والسلام فيما ذکرا په هغه څه کې چې ذکر کړلی شو په متن کې من الوصف یعنی وصف رسالت بمرتبه په داسې مرتبه کې دی لا يتبادر الذهن منه چې ذهن سبقت نه کوي د دقه وصف نه الا الیه مگر حضور علیه الصلاۃ والسلام ته. دویم اعتراض: صفات خو ډیرو، دا صفت ولې مختاره کو؟ صفت شجاعت ته، سخاوت ته، او خیسته اخلاق، نور صفات ډیرو، دا صفت ولې غوره کو؟ د دې اعتراض نه دوه جوابونه ذکر کړي.
یو جواب دا دی چې دا وصف رسالت ځکه غوره کو چې دا مستلزم دی ټول صفات کمالیه ولره، دا جامع دی ټول صفات کمالیه ولره. ځکه چې کله یو هستی داسې وي چې هغه رسول وي، نو په هغه کې به سخاوت هم وي، ښایسته اخلاق به هم وي، شجاعت به هم وي. په خلاف د دې باندې که چېرته شجاعت ذکر کړی وی نو دا مستلزم ټول صفات کمالیه ولنه وو. د دې وجې نه وصف رسالت غوره کړو او نور صفات غوره نه کړو. بل سوال دا راځي چې ټیک تا چې داسې صفت ذکر کول پکارو چې هغه جامع وي ټول صفات کمالیه ولنه، نو دا معنا او دا فایده خو وصف نبوت هم ادا کولای شو. صفت نبوت به ذکر کړو کنه. د دې جواب دا دی چې ټیک تا دا وصف نبوت جامع دی نور صفات لره، خدا جامع نه دی وصف رسالت له، لازم نه دی د دې سره وصف رسالت. په خلاف د وصف رسالت چې کله وصف رسالت ذکر شي د دې سره لازم دا ده چې دا به نبی هم وي، نو دا رسالت صفت داسې دی چې دا مستلزم دی ټول صفات کمالیه ولره. نو دا یو جواب شو. واختار من بین صفات هذه، او غوره کړی دی په دې ټولو صفاتو کې دا صفتو ځکه چې دا مستلزم دی لسائر الصفات الکمالیه ټول صفات کمالیه ولره، مع ما فيه من التصریح بكونه مرسلا. په دې سره چې کوم دی بل جواب چې تنبیه کولې مقصود دي په دې خبره باندې چې دا حضور علیه الصلاۃ والسلام مرسل دی، یعنی دا صرف نبی نه دی بلکې دا رسول او نبی دی. مع ما فيه من التصریح، سره د دې نه چې په دې کې تصریح کول دي چې حضور علیه الصلاۃ والسلام مرسل دی، یعنی دا الله تعالی رسول دی. الکه دا وصف رسالت په دې باندې تصریح ته څه ضرورت وي؟ ځکه فإن الرسالة، ځکه چې رسالت فوق النبوه دا د دې مرتبه د نبوت ته مرتبه نه اوچته ده. فإن المرسل هو النبي الذي أرسل إليه دين وكتاب. د دې ځینه هغه اشارتا فرق بیانول مقصود دي په رسول او په نبی کې. اول خو د رسول تعریف ته، نو رسول ویل کېږي هغه نبی ته چې الله تعالی دته دین، نوې شریعت او نوې کتاب ورکړي. او نبی عام دی چې دته نوې شریعت ورکړی شوی او کنه نوې کتاب ورته ورکړی شوی او کنه. اوس په رسول او په نبی کې فرق څه دی؟ د دواړو په منځ کې نسبت د عموم خصوص مطلق دی. بعض علما وایي چې د دې په منځ کې نسبت د تساوی او ترادف. رسول او نبی و یو څیز دی. بل قول دا دی چې دې په منځ کې نسبت د عموم خصوص من وجهین دی. خدا قول چې د دې په منځ کې نسبت د عموم خصوص مطلق دی، دا قول راجح. هر رسول نبی وي او د هر نبی رسول کېدل ضروری نه دي. لکه د انسان او د حیوان په منځ کې نسبت د عموم خصوص مطلق دی.
هر انسان حیوان وي، کل انسان حیوان، خو د هر حیوان انسان کېدل ضروری نه دي. نو هر رسول نبی وي، كل رسول فهو نبي، خو هر نبی رسول کېدل دا ضروری نه دي. و د رسولانو تعداد څونه دی؟ انبیاء 1,24,000 زیاتو کم انبیاء علیهم السلام. رسولان 313 دي او آسمانی کتابونه 104 دي. سل صحیفې دي او دا څلور عظیم الشان کتابونه دي. یو په هغې کې تورات، زبور، انجیل او قرآن کریم. پر دغه سبق پوره دی.